حضرت ام سلمہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی وا زمونږ استاسو مور، او حضرت میمونه رضی الله عنهما دی وی چې مونږ نبی علیہ السلام سره ناستو. بده کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا نابینه صحابیو ړوندو. نو دا صحابي رالو نبی علیہ السلام خواله، او دغه وخت کې د پردې حکم راغلیو. نبی علیہ السلام وفرمایل احتجبا منه، خپلو دواړو بیبیانو ته وویل چې د ده نه پرده وکړئ، یو طرف ته شئ تاسو. دې دواړو وایي چې د الله رسوله الیس هو اعمى، دا ړوند نه دی څه؟ لا یبصرنا، مونږ خو نه ویني. عقلي طور سره سوال هم صحیح و چې مونږ خو نه ویني که نه د الله رسوله، ولې دې پرده وکړو؟ نبی علیہ السلام فرمایل افعمیاوان انتما، تاسو دوانه مړندې یې څه؟ الستما تبصرانه، ولې تاسو دوانو ته نه ښکاري چې څنګه سړي ته حکم دی چې نامحرمه مخې ته راشي سترګې به ښکتې کوي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې به ښکته کوي. ویحفظوا فروجهم، د خپل شرمګاه حفاظت به کوي، او که ورته پټ پټ ګوري بیا د شرمګاه حفاظت نه کیږي. همدکه حکم زنانو ته هم دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې نامحرمه سړی وویني خپل سترګې به ښکته کوي. ویحفظن فروجهن، او د خپلو شرمګاهونو حفاظت به کوي. نو د دې اسلامی احکاماتو آدابو زمونږ په معاشره کې رعایت نه کیږي. زمونږ په اخترونو کې چې خپل خپلوان راشي، نوجوان الکان نوجوان جنکې یو بل سره ناس، یو بل سره ګپې شپې، لاسونه ملاول، د هغې نتیجه سره وځي چې کله خوښي پیدا شي او مور او پلار بیا دا یو بل له نه ورکوي، نو ویې تښتئ. او بیا ورته مونږ په کور کې غټ سکرین لګولی، په هغې کې فلمونه ډرامې ګوري، په هغې کې دا ګوري چې یو الک د جینۍ دپاره خپل مور او پلار اولی، خپل ورونه اولی، خپل خاندان سره جنګ وکړي، جینۍ وتښتئ. نو دغه تصویر د دې په ذهن کې پروت وي. نو د ګناه دا تصویرونه ولا مونږ ولا مقور کړې ده. خو چېرته مونږ دې ته د دین تعلیم ورکولې. الحمدلله نن سبا کو ګورې د احادیثو کتابونه په اردو کې ملاویږي. اردو خو هر څوک ویلی شي، دروازې ورته یو حدیث تعلیم کې، نو چې هغه څیزونه زده کوي دا به زده کوي که نه؟ د حدیثو په اورېدو سره به دې کې حیا پیدا کېږي. په یو کمره کې مور پلار لور زوی ناستی او یو ډرامه یو فلم لګېدلی، نو د دې په مابین کې به څه حیا پاتې شي؟ سترګې وشلېږي، نو بیا لور د پلار نه مني، د مور نه مني، زوی د مور او پلار نافرمان شي. هغه چې څه ګوري هغه زده کوي. مونږ نن سبا چې بچیم تنګ کي، ورشه کارټون ورته ولګوه چې مونږ معاف کي، ریموټ والا لاس کې ورکي، بس کارټون واړئ، نور چې پې څه ګوري تاسو زمانه ښه پوهېږئ په دې خبرو. ولې ماشومانو له دا مقور کوو؟ ولې بې حیا کوو؟